أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د 10th کلاس د فزیکس د پاره نه لیسن نمبر 38 دی او ټاپک زمونږ سره دی انګولر میګنیفیکیشن. د ایمیج د پاره میګنیفیکیشن مونږ ته دا ښایي چې دا ایمیج زمونږ سره څو چنده د آبجیکټ په نسبت باندې غټ دی. په مخکې ټاپکس کې تاسو میګنیفیکیشن ام د پاره HI/H0 دا فارموله ویلې وه، هایټ اف د ایمیج اور هایټ اف د آبجیکټ. اوس مونږه انګولر میګنیفیکیشن چې ام تیټا دا زمونږ سره د تیټا پرایم ډیوایډ بای تیټا. تیټا پرایم هغه انګل دی کوم چې ایمیج جوړوي د میګنیفاینګ ګلاس په ذریعه باندې چې کوم انګل زمونږ سره جوړیږي د ایمیج هغه انګل مونږ راواخلو او ډیوایډ یې کړو په تیټا، یعنی هغه انګل باندې کوم چې په نیکډ آی یعنی چې سترګې ته لینس وغیره مخې ته نشته، بغیر د لینس نه چې کوم د آبجیکټ انګل جوړیږي نو هغه انګل مونږ په تیټا سره د دې دواړو انګلز په منځ کې ریشو ته مونږ انګولر میګنیفیکیشن وایو. دې کې چون کې انګل استعمالیږي نو د دې وجې نه انګولر میګنیفیکیشن ډیفاین کولی مونږ داسې شو چې د ریشو آف د انګل فارمد by the image as seen through magnifying glass to the angle formed by the object at 25 centimeter. چې کله آبجیکټ زمونږ سره په 25 سنټیمیټر باندې یعنی دغه ته مونږ نیر پوینټ وایو، نو نیر پوینټ باندې چې څومره انګل جوړی او چې بیا مونږ دغه ته د میګنیفاینګ ګلاس په ذریعه ګورو او کم انګل جوړیږي. فار ایگزامپل زمونږ سره یو آبجیکټ په دې ځای کې دیتا آی دی دا چې کم انګل داسې جوړوي د دې هایټ دا هایټ اف د آبجیکټ دی نو H0 شو او دا کم ډسټنس چې د دې دواړو په منځ کې دی نو دې ته مونږ نیر پوینټ باندې به دا پروتي نو هغه په N سره ظاهرو او دا کم انګل چې د دې جوړیږي نو دا مونږ په تیټا سره. دا ډایګرام بغیر د لینس چې کم آبجیکټ مونږ ته ښکاري نو په دې انګل باندې د دې سایز په دې انګل باندې ښکاري. که مونږ ټین تیټا واخلو د دې انګل لپاره ټینجنټ والو. ټینجنټ تیټا په ټریګنومیټري کې به تاسو ویلي چې تیټا ته کم اپوزیټ سایډ دی هغه تیټا څه چې کوم ایډجسنټ سایډ دی په هغې باندې ډیوایډ کوي نو دا زموږ سره د ټین تیټا برابر وي. اپوزیټ سایډ ډیوایډ بای ایډجسنټ سایډ نو د دې په ځای باندې زه لیکلی شم چې H0 اور N. خو دلته چې کله تیټا ډیره ورکوټي نو بیا ټین تیټا او تیټا د دې ویلیوز تقریبا برابري. که د تیټا مونږه ټینجنټ واخلو او که سمپلی تیټا واخلو، خو یاد ساتئ تیټا به زمونږ سره په ریډینس کې SI یونټ زمونږ سره ریډینس دی، ډیګریز نه را. نو تیټا چې تاسو په ریډینس کې واخلئ نو که د هغې ټینجنټ تاسو واخلئ او که سمپلی تیټا واخلئ د سمال انګلز دپاره دا تقریبا برابري. نو د دې وجې نه تیټا به سمپلی مونږ ولیکو چې دا د H0 اور N برابر دی. دا به ایکویشن 1 شي، بلکې دا ایکویشن 1 کوي او دا به ایکویشن 2 شي. اوس چې کله مونږ یو
آبجیکټ سره مونږه لینس مخې ته کیدو او بیا دلته د سترګې په ذریعه باندې دې ته ګورو نو دا کم انګل چې زمونږ سره داسې جوړیږي امیج به په دې ځای کې زمونږ سره جوړیږي دغه آبجیکټ دی خو د دې امیج بیا زمونږ سره غټ جوړیږي دا امیج به که موږ ته کم از کم یعنی ډسټنس آف د امیج ډي آی چې دا د n برابري نیر پوینټ ډسټنس آف د امیج چې دا تقریبا د نیر پوینټ برابري دا زمونږ څخه height of the object دی او دا زمونږ څخه height of the image دی دلته چې اوس دا کم انګل جوړیږي نو دا زمونږ څخه تیټا پرایم شوه زه به په دې ځای کې داسې غټ جوړ کړم دا تیټا پرایم د امیج دپاره اوس زما څخه دا غټ ټراینګل هم دی او دلته دا ورکوټه ټراینګل هم جوړیږي دا پکې تیټا پرایم ده او دا پکې اچ ناټ ده او د دې ابجیکټ کومه فاصله چې ده دا زمونږ سره ډي ناټ ده دا زمونږ سره ډي ناټ ډسټنس اف د ابجیکټ په ډي ناټ سره مونږ ظاهرو خو دا د سترګې نه واخله د امیج پورې دا فاصله ډي آی کمه چې د نیر پوینټ برابر ده نو دلته به مونږ د دې دپاره ټین تیټا ولیکو ټین تیټا زه به دا ورکوټې ټراینګل والم چې په دې کې اپوزیټ سایډ اچ ناټ دی او دا سایډ د دې ډي ناټ دی اچ ناټ اوور ډي ناټ خو دلته د ټین تیټا په ځای باندې به زه تیټا والم تیټا پرایم ځکه چې کله ورکوټه انګل نو د هغې تیټا او د ټین تیټا دا دواړه تقریبا برابري نو موږ د سمپلیفیکیشن لپاره فزیکس کې ډېر ځایونو کې داسې کوو چې کوم ځای کې زموږ خبره سمپلیفای کېږي نو د هغې په ځای بل داسې قیمت اخلو نو دا به زما سره د اچ ناټ اوور ډي ناټ برابر شي دا به زما سره ایکویشن 3 شي اوس ایکویشن 2 او 3 دا دواړه په ایکویشن 1 کې پوټ کوي موږ ورله د تیټا پرایم دپاره هم ایکویشن معلوم کو او د تیټا دپاره هم دا معلوم کړی دی پوټینګ equation 2 and 3 and equation 1 equation 1 زموږ سره دا دی چې m theta برابر د theta prime over theta theta prime د image د لپاره h naught over d naught او بیا divide by نو زبا division ساين وکما divide by theta h naught over n چې دا زموږ سره د h naught over n برابر دی ها دا ډیویژن مونږه چې کله د بټو په مینس کې ډیویژن نو هغه ډیویژن مونږه ملټیپلیکیشن ته کنورټ کو او دویم چې کم فریکشن دی هغه مونږه الټا کو نو h naught over d naught multiplied by n over h naught دا h naught او h naught د یو بل سره کټ شو په ضرب کې بیا نومریټر ډینامینیټر کې چې یو شان فیکټري نو هغه کټ کیږي نو زموږ سره پاتې شو n over d naught دا میګنیفیکیشن انګولر میګنیفیکیشن لپاره n over d naught
اوس د 1 اوور ډي ناټ دا زه داسې لیکلی شم چې ام تیټا زموږ سره برابر شو د n یا 1 اوور ډي ناټ n to n. د 1 اوور ډي ناټ دپاره ویلو تاسو د لینس فارمولې نه د دې ویلو که موږ راوباسو نو هغه زموږ سره جوړیږي 1 اوور f ماینس 1 اوور ډي آی او n to n په خپل ځای. د 1 اوور ډي ناټ ویلو زموږ سره 1 اوور f ماینس 1 اوور ډي آی او دا تاسو سمپلی د دې کوم دغه فارموله چې زموږ سره ده زه به دې ځای کې رف وکړم 1 اوور f is equal to 1 اوور ډي آی پلس 1 اوور ډي ناټ. نو 1 اوور ډي ناټ پاتې کې 1 اوور ډي آی ته دې خوا راواړوئ نو دې خوا به 1 اوور f ماینس 1 اوور ډي آی شي او ایکول ټو 1 اوور ډي ناټ. نو د دې 1 اوور ډي ناټ په ځای ما 1 اوور f ماینس 1 اوور ډي آی دا مې ولیکو او n to n په خپل ځای. د ډي آی ډسټنس اف د ایمیج موږ مخکې ویلو چې ډسټنس اف د ایمیج دا زموږ سره د n نیر پوینټ چې دا ایمیج په داسې فاصله جوړه شي چې هغه 25 سنټي میټر وي n نیر پوینټ. نو ډي آی او n برابر دي نو 1 اوور f ماینس خو سمپلی دا خبره چې چون کې ایمیج زموږ سره ورچوال دی نو د ورچوال لپاره زموږ سره ډسټنس بیا نیگیټیو اغستی کیږي. ډسټنس اف د ایمیج په د ورچوال ایمیج لپاره به موږ نیگیټیو اخلو نو ماینس n دا به زموږ سره ماینس n لګي او n to n 1 اوور f ماینس ماینس نو پلس بشي 1 اوور n او n to n دا بهر n د دوانو سره ضرب کا نو n اوور f بشي او پلس n اوور n بشي بیا به دا برابر شي د n اوور f او پلس 1 n اوور f پلس 1 دا به زموږ سره د انګولر میګنیفیکیشن د پاره نه ایکویشن جوړ شي. بل پکې مونږ داسې وایو که چرې د فاصله ډسټنس اف د ایمیج زموږ سره انفینیټي مونږ خو دلته دا واغسته چې ډسټنس اف د ایمیج زموږ سره په 25 سنټي میټر باندې جوړیږي نو د هغې دپاره دا ایکویشن شو. خو که چرې دا ډسټنس اف د ایمیج زموږ سره انفینیټي نو بیا په دې ایکویشن کې د n په ځای باندې دلته انفینیټي ولګوئ نو m تیټا به بیا زموږ سره برابر شي د 1 اوور f او ماینس 1 اوور انفینیټي n to n. نو 1 اوور انفینیټي زموږ سره د 0 برابري ایک چې په انفینیټي باندې ته ډیوایډ کړې نو دغه د 0 برابرېږي او n د 1 اوور f سره ضرب کړئ نو دا به زموږ سره n ډیوایډ بای f پاتې شي. نو کله چې زموږ سره ایمیج په انفینیټي باندې لري نو بیا زموږ سره میګنیفیکیشن د n اوور f برابر دی او کله چې ایمیج زموږ سره په نیر پوینټ باندې نو بیا میګنیفیکیشن د n اوور f پلس 1 برابر دی. دا کم ایکویشن چې زموږ سره جوړ شو ایٹ نیر پوینټ ځکه چې د ډسټنس اف د ایمیج فاصلې پکې مونږ د n برابر یعنی نیر پوینټ واغسته او دلته دا د انفینیټي ډسټنس اف د ایمیج مونږ انفینیټي واغسته نو دا ایٹ انفینیټي. دا دوه فارمولې به یاد ساتئ په دې باندې بیا نومیریکل حل کولی چې کله ایمیج زموږ سره په نیر پوینټ باندې جوړیږي ایمیج زموږ سره په نیر پوینټ نو بیا n اوور f پلس 1 دا فارموله به استعمالو او چې کله ایمیج زموږ سره په انفینیټي باندې جوړیږي نو بیا سمپلی n اوور f د انګولر میګنیفیکیشن لپاره به بیا n اوور f استعمالو.
اوس مونږ له یو اگزامپل را کړی دی. Example number 12.7. پدې کې وایي a biologist with a near point distance n given موږ له راکړی دي n راکړی 26 centimeter examines an insect wing through a magnifying glass whose focal length is 4.3. focal length راکړی 4.3 centimeter. Find the angular magnification when the image produced by the magnifier is at the near point. موږ ته required چې دی magnification m theta معلومول دي at near point. یو دا او بیا میگنیفیکیشن ام تیټا معلومول دي at infinity. اوس مونږه دواړه ایکویشن وویلو image at near point نو ام تیټا به زمونږ سره برابر شي چې کله په نیر پوینټ یعنی 25 سنټیمیټر یا دلته موږ 26 را کړی دی نو په دغه صورت کې بیا زمونږ سره n اوور f پلس 1 دا فارموله به استعمالو. نو n څومره دی 26 دی سنټیمیټر ډیوایډ بای فوکل لینث 4.3 سنټیمیټر او پلس 1 دا ډیوایډ کوي بیا به ورسره ایک جمع کو نو دا 26 ډیوایډ بای 4.3 دینا 6 جوړیږي او ورسره بیا 1 نو دا به زموږ سره 7 شي. بیا at infinity image at infinity ولیکئ image at infinity چې کله لري دا نیر پوینټ نه لري نو بیا زموږ سره فارمولا m theta برابري simply the n over f هغه پلس 1 ورسه بیا نشته. n موږ له راکړی 26 دی او ډیوایډ بای 4.3 فوکل لینث دی سنټیمیټر سنټیمیټر کټ شو دا چې ډیوایډ کو نو 6 نو په دې صورت کې بیا میګنیفیکیشن لږ کم شو دلته و چنده غټ ایمیج دلته شپږ چنده غټ ایمیج جوړیږي. یو اسائنمنٹ دی دا ورسره هم سالف کو. اسائنمنٹ 12.7 an 8 centimeter focal length converging lens given تاسو لا درکړی دی focal length یې درکړی دی 8 centimeter is used as jeweler's loop which is
a magnifying glass. Estimate the magnification when the eye is relaxed and if the eye is focused at its near point. eye is relaxed مطلب کله چې لري سيزونو ته ګورو نو زمونږ د سترګې مسلز چې دي هغه ریلیکس شي، یعنی لینس نه کنورش کوي. نو د دغه وجې نه د انفینیټي دپاره مونږ دا لفظ دلته دوی استعمال کړی دی چې when the eye is relaxed. نو میگنیفیکیشن ام تیټا انګولر میگنیفیکیشن معلومول دي at when image is at infinity او بل ام تیټا معلومول دي when image is at near point. په دې دوانو صورتونو کې میگنیفیکیشن معلومول دي انګولر میگنیفیکیشن چې انګل پکې د انګل په منځ کې رش واخلو دغه زموږ سره بیا انګولر میگنیفیکیشن دی او هایټ په منځ کې چې کوم نو هغه بیا لینیر میگنیفیکیشن. د اولنې کیس د دپاره مونږه که A استعمال کو او د دپاره B. نو په اولنی کیس کې زمونږ سره میگنیفیکیشن ام تیټا برابر دی د n اوور f. انفینیټي دپاره سمپلی n اوور f. n پکې زمونږ سره نیر پوینټ دی، دلته مونږ له نه دی راکړی خو نیر پوینټ به مونږ ته په یاد و، دا خبره پته وي چې دا زمونږ سره 25 سنټي میټر دی 25 سنټي میټر او ډیوایډ بای اف یې راکړی چې هغه 8 سنټي میټر دی. سنټي میټر کټ شو او 25 راواخلی او ډیوایډ کوي په 8 باندې، دا 3.12 3.12. دغه شان بیا ام تیټا په بی کیس کې ام تیټا په نیر پوینټ باندې چې امیج جوړیږي نو بیا n اوور f پلس 1. نو n اوور f یعنی 25 سنټي میټر ډیوایډ بای 8 سنټي میټر او بیا به ورسه وروسته 1 جمع کو. نو د دې نه خو مخکې مونږ وکړو ډیویژن چې دا 3.12 شو او پلس 1 نو دا به ته یو سیوای 4.12. دغه شان که فرض که تاسو له یو کوېسچن کې داسې درکړي چې میگنیفیکیشن په انفینیټي باندې زموږ سره فار ایگزامپل چې 3 دی، نو تاسو ته ووایي چې هغه معلوم کوي په نیر پوینټ به څومره، نو سمپلی تاسو ورسره 1 جمع کوي. فرض که ابجیکټو کې داسې کوېسچن راشي نو تاسو سمپلی د انفینیټي والا کم میگنیفیکیشن چې د امیج دی د هغې سره 1 جمع کوي. او که فرض که د نیر پوینټ دپاره میگنیفیکیشن درکړی چې 4 دی نو تاسو د هغه نه 1 منفي کوئ، نو هغه به بیا د انفینیټي والا امیج دپاره میگنیفیکیشن. دا بعضې خبرې خپل ذهن داسې استعمالوئ د ابجیکټو ټایپ کوېسچنو دپاره اهمي. نن دپاره دومره پوره ده. تاسو ویډیوز لازما لایک کوئ او چینل لازما سبسکرایب کوئ. تھینکس الاٹ.